نروب مولوی صاحب الله تعالی دی عریق رحمت کی هغه د دې افتتاح کړی و. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن اوریدونکو، د خیبر سیمه US نا بالکل نیخ پنیغا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. راغلی یو مدرسه اکبر علوم ضلع ملاکن تحصیل درګه نهر بنگلا. نو مخکې به ورزو التبا قاری سے محترم داغه چې کم متمم دي داغه سره هم ملاویږو. نو راځي هم السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جی تاسو؟ الله فضل له خیر خوشاله کا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظیم. اللہ جل جلالہ فرمائی تاریخ گواہ ہے کہ سونا کسان دنیا دا خلق په تاوان کې په وخت ضایع کولو کې خو له تاوان نه بچ کسان دي چې د څلورو اجزاو باندې عمل کړی، یو ایمان، یو عمل صالح، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي بلې په حق پې کړی دی او بلې پوه کړی دی په دې چې دا ناحق دی په دې باندې. مونږ د شیرپور د باباګانو نوسیو سیدانو سره تعلق لرو. نو ما دا مدرسې ته وقف کړی دی دا ځای چې دی کې مدرسه جوړوم جومات دی. 10 لک روپۍ خو ما بالکل نقد راواخیستې وه چې په دې بنیاد کې ولګي چې یاره دا بنیاد زما شروع شي. نو په دې کې رالم او بنیاد مې شروع کړو. بیا پکې نور 1 لک روپۍ په دې چت مت رالی. د خپل ورونو مسلمانانو ته هر ځای کې چې که پاکستان کې دي که پاکستان نه بهر دي خو چې مسلمان دی زموږ ورور دی. موږ سره څونه څه امداد یو سړی کولی شي ځکه ډېر لوی کار مې شروع کړی دی او خالص د خدای په لحاظ. خدای ګواه دی که زه اوس هم د راتلو دا د ما خلک ونیسي نو هسې یو ځای ته او په دې چې تلم نو دوی ته ده راته ویل دوی راځي مېلمانه. بیا خدای ګواه دی چې دا اوس هم په 10 لک روپیا زه د کوره نه وځم ځکه ما ته تکلیف دی نو چې یو سړي ته تکلیف خو زه دې لازم ده چې د جومات هغه دغه پوه شو د دوی د برکت او خدای پاک دې دنیا ته دا زما د اواز هم ورسولی کړي او دا خلک دې سره امداد هم وکړي په یو سچ سوچ سره او دا خدای پاک آباد کړي. تاسو کتله چې کوم میا صاحب میا محبوب اکبر هغوی کومې خبرې وکړې چې کوم مشر دی او د هغوی چې کوم زوی دی من سره اوس ناستی دی میا راشد اکبر. د هغوی سره به هم خبره کوو چې آیا د مدرسې حوالې سره دوی څومره چې کوم دی خپلې هلې ځلې کړي دي او آیا په دې کې څه کمی دی نور مزید او هغه عوامو نه څه امداد کول غواړي د هغوی سره اوس ملاویږو. قاري صاحب زه خو ګورم نن ډېره انتهایي ګرمین ده، دې کې ډېر کمی دی که زه وګورم پکې هم نشته دی. دې نه علاوه چې کوم دی دغه فیسیلیټي دغه ماشومان چې کوم دي هم ناستې دي. څه وایې دې حوالې سره تاسو؟ الحمد لله وكفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام. شیر عبدالله وروره لاول خو ستاسو ډېره شکریه چې تاسو د مدرسې وزټ وکړو او موږ له ټیم راکړه. الله تعالی دې ستاسو دا سعی قبول او منظور کړي او ستاسو د برکت لري الله تعالی په دې د مدرسې د خلکو په زړونو کې واچولي کړي چې دې کې تعاون وکړي. دا مدرسه تقریبا دا 2 کاله مخکې د دې موږ بنیاد ایښی وه. نروب مولوی صاحب الله تعالی دې عریق رحمت کی هغه د دې افتتاح کړی وه بنیاد. بیا 13 کال شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس دامت برکات عالیه هغوی راغلی وو او د سبقونو افتتاح کړی وه. خو د څه وجې نه هغه وجه ټونه غټه دا وه چې په دې
بیسمنټ باندې چت نو نو مونږ سبقونه سخت کال شروع کړل یعنی تقریبا دا یو میاشت شوه او 60-70 ماشومان الحمدلله دوی داخله غشته ده اگر چې دې ډېر لوی تکلیف دی تکلیف داسې رټو نه غټه خبره ده چې مونږ لا میټر اوس داخله کوو نو بجلی راته نشته یو 2 بیټری په هغې باندې کار کوو کله پې اوبه وباسو او دقه درې پکې هم لګولي دي نو هغې کې مکثر یو پکې ولګوو ځکه د شپې لپاره بیا د لایټه انتظام نه وي او دا ماشومان الله تعالی دوی لم علم نافع ورکړي ډېر په سخت کې تاسو به تاسو به دوی راوام لې په خپله کیمره کې ډېر تکلیف کې دي او دا یو څو ورځې خو ګرمي وه نو چې ډېر تنګ به شو نو مونږ به ورته ویل تاسو غوفه ووهئ نو پنیر کې به غوفه ووهله نو لږ ریلیکس به شو په دې کې اوس فټنګ پاتې دی پکې پاتې دي په دې کې مونږ ته د بجلی میټرې پاتې دي په دې کې مونږ ته د دې بیسمنټ ته مخامخ کمرې جوړوو تقریبا په نقشه کې 15-16 کمرې دي چې د مقیم طالبانو لپاره دا دي او بره جماعت په عموم هغې ته اراده ده د اختر نه په شروع کوو چې دې پاسه کوم جماعت دی نقشه کې چې هغه عموم د شروع کوو او بله خبره دا ده چې مونږ ټول مسلمانانو ته دا خواست کوو چې د زړه د اخلاصه دې کې موږ سره تعاون وکړي ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې د الله تعالی د رضا لپاره د الله تعالی کور جوړ کړو نو الله تعالی به ولا په جنت کې کور جوړ کړي نو دا یو توخه ده چې په دې دنیا کې مونږه څومره تعاون وکړو د 1 روپۍ دی ولې نه وي خو چې په اخلاص سره وي نو مدرسه به هم دې سره شروع کېږي او آینده کال لپاره د هغې افتتاح به کوو او دغه ته برابرو نو اوس زمونږ عوامو ته دا اپیل دی چې دوی موږ سره تعاون وکړي که بار دي او که پاکستان کې دي او بل ته اپیل دا دی چې څومره طالبان یې که مقیمي و غیر مقیمي داخلي شروع دي د حفظ دپاره دغه شانتې د اولا درجه کې موږ سره ماشاءالله 2 کسان دي چې سیکنډ ټایم کې اولا درجې والا او دغه شان حفظ کې هم موږ سره 15-16 کسان دي ناظرې والا هم دي علي صاحب تاسو موبایل نمبر خپل لګوئ 0345 90 67 368 0345 90 67 368 او بل نمبر دی 0315 930 25 84 په دې باندې واتس اپ هم شته او ایزی پیسه اکاونټ هم په دغه نمبر باندې شته السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علي صاحب محترم تاسو څنګه یې بس الحمدلله تاسو دعا دیجی الله خوشحاله بسم الله الرحمن الرحیم قال النبي صلی الله علیه وسلم من تعلم القرآن وعلمه خیرکم من تعلم القرآن وعلمه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې بهتر کس هغه دی چې قرآن پاک زده کړي او بل ته وښایي مقصد دا زمونږ ټول عمر په درس کې تیر شوی دی بس دغه مدرسو کې بیا مدرسې دي دا تاسو ته معلومه ده چې حکومت سرکاري فند نشته سرکاري تنخواه نشته سرکاري لیول نشته بس دغه میا صاحب دي چې کوم د کنه هغه خپل له طرفه بیچارهګان سناسته ځمکه ورکړه او د امارت برابر کړله اوس هم پکې نشته یو ترتیب هم نه دی برابر او ګرمي کې بالکل دا جون جولای تاسو ته پته ده کنه دا جون جولای دا بالکل په خلو کې ناز دي ډېر حالات خراب دي زمونږ لکه غټ میا صاحب مشر میا صاحب چې وویل و زمونږ عقیده مطابق الله تعالی وحدانیت اور نبی اسلام رسالت او قیامت ختم نبوت باندې زمونږ ایمان دی په ختم نبوت باندې او زمونږ دغه عقیده خلک مونږ دا فیل کو یاره چې مونږ سره تعداد زیات دی ماشاءالله دا ټیم دغه 70-80 تعداد دی چې دغه تعداد لپاره مونږ ته امارت برابر شي د کوم ګرمي د بجلی پکې نشته یو ترتیب هم نشته دا تاسو په خپل نه په خپل تاسو ګوري او بیا چې کوم د مونږ د مدرسې ته خامخه پکونه والے تر بمبونه والے تر څه کم د امارت نه والے هر څه ضرورت دی مونږ یو سوال دی یو امداد دی سوال کول خو ټیک نه دی خدا د نبی علیہ السلام سلمان فارسی رسنو چې آزادول نبی اسلام کنه هغه د پاره چنده وکړه او جزاک الله الګ الګ دغه راوړي خجور راوړي بیا څه پیسې راوړي چې سلمان فارسی آزاد کو بیا چې کوم د نبی اسلام یو صحابیو هغه چې کوم د خپل بدله خستي مایدین آباد بیا چې کوم د يهودو نه کوم د لاړي بنو نذیر قبیله نه امداد غوښتو امداد چې کوم د ناروانه دي نبی اسلام غوښته دي مونږ هم ورس کوم د سوال نه کو چې دغه ماشومان زمونږ ګلان لګیا دي حفظ کوي او کتابونه والا پکشتا ناظر والا پکشتا قاعده والا پکشتا او پکې یو نشته دا داس کوم دغه بیټرو والا دی کله بیټری کله نه کله بجلی کله نه درې پکې تمام تو ګوره دا تمام جماعت کې کوم ټوټل درې پکې دي کنه جی قدرمنو اوریدونکو تاسو په خپل باندې وکړه قاری سے محترم قاریان صاحبان چې کم د کمې ګرمۍ سره ناستو کم تکلیف سره ناستو نو ډېره زیاته ګرمي وه مونږ خو 15 منټه دننه ودرېدو تاسو په خپله وکته چې څومره زیاته ګرمي وه درې پکې لګېدلې دي
او په درې پکو باندې کار سکیږي. سولر بهر لګولې دي بجلی نشته، 2 سولر لګېدلې دي او هغه هم چې کوم د کوشش کوي چې موږ د شپې د پاره سیستم برابر کو یو لایټ ځان ته ولګو د شپې نه هم یو پکې کله کولاو شي کله اړو کولاو نشي وریځ وي بیا مسلوي دوب پیډر زیات نو کم ماشومان علم حاصلېدل ته کې ناغي تر زیات تکلیف دي. قاریان صاحبانو زړه ته سلام کا او بل کتا سو ګورې د دې چې کوم چار دیواری دا هغه هم پاتې دا دین علاوه کتا سو ګورې دنه چې څومره کار دی ټول کار پاتې دی پلستری دی. نو موږ لپاره کار د چې داسې قسمه د علم مرکزونه موږ خسته کو الله تعالی به موږ خسته کی.